اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد. مؤمنین کرام، تهجد منځه طریقه خیو چې تهجد منځ مو څرنګه طریقې سره کوو. تهجد ستره طریقې دی او شارټ کومه طریقه دی هغه مو خیو چې مؤمنین دې ډیره استفاده وکړي او دا بهترین عمل هغه انجام کړي. تهجد منځ کا سره ټوټل 11 رکعات دغه نمونځ دی. پہلا هغه کې 8 رکعات کوم نمونځ دی هغه به مو د نیت سره کوو چې 2 رکعات نمونځ د کام تهجد قربتن الی الله. 8 رکعات نمونځ به مو دا شند وکوم، یعنی 2 متی څه کلم وکوم 4 متی مو 2 رکعات نمونځ وکوم، دا به شي 8 رکعات او دا سبینه منځه غونډه دي. د کې څه سوره اضافي زیات هیڅ شي نشته دي. سبینه منځه غونډه 8 رکعات مو دا وکوم. دی پسې بیا 2 رکعات نمونځ دی چې هغه ته نماز شفع یا نماز شفع. دغه 2 رکعات نمونځم سابینه منځه غونډه دي. صرف د نیت بدل دي. کله ټکه چوک نشي زده کولای غا ذهن کې د صرف دوره ونسی بیا هم د نمونځ صحیح دي. دا 2 رکعات نمونځ دي کې ځنه کسان یې سره دعای قنوت ورکې نشته، نه ل دعا ته کوم لاسونه اوچتو دا ورکې نشته دي. اما سیستاني بزرګوار فرمایي چې ک دعای قنوت ورکې تا وکړه دغه بهترین عمل دی، د ښه عمل دی. پس دا 2 رکعات نماز شفع کوم نمونځ دی سبی المنځ غونډه دي. 8 رکعات غان منځ و 2 رکعات ورپسې دا شه، دا ټوټل شو 10 رکعات. دی پسې بیا یو رکعت ته هغه نماز وتر یا نماز وتر اردوا ورته شي. مو په کوم مشهور دی نماز وتر. غا یو رکعت نماز دی. غنیات په داسې کې چې نماز وتر د کام قربتن الی الله. وتر دا ټکم کا چاته نه ورسي ذهن کې دوه وی سره غا نماز د کام دم صحیح دی. خو دې طریقه څه دی؟ کله نیت ته وتړلو الحمد وی الحمد پسې بیا درېمتی کول هلا بوی کله دادم ویلو بیا ورسې یمتی سوره فلک پوی قل اعوذ برب الفلک دا سورات، بیا ورپسې یمتی سوره ناس قل اعوذ برب الناس دا. خب دغه کا چا سوره فلک او سوره ناس نویز دا هغه قران کولو کی عام یل شي، موبایل کولو کی مختونه سی بیا د سورات یل شي. خو کا بیان د سی چوک نه کوي غا صرف الحمد وی درېمت کول هلاوی بیا د دې د تهجد منځ صحیح دی، د نماز وتر بیا د دې ول صحیح دی. خب کله درېمت کول هلا مو ویلا یا ورپسې مو سوره فلک کا چاز دا وی غاوی سوره ناس مو ویل. دی پسې بیا بچګه ډایرکټ پته بیا لسونه اوچات کې هغه پهل رکعات کې لسونه اوچات کې دعا ته غکی او بیت څه وکی کومې دعاونه تاسو د دې هغه دعا نیوي. مثلا ربنا آتنا فی الدنیا داویه، ربنا لا تزغ قلوبنا داویه، درود ورکوي اللهم صل علی محمد و آل محمد. څه شي تاسو د دې دعا نه هغه ته ویه. دی د بعد به بیت څه وکی غ څالويختو مؤمنینو نامه ته واخله. څالويخت مؤمنین چې هغه ژوند دی چې هغه مړوي، دا شرط نه چې کوم کسان مړوي هغه د پره کغه مړوي که ژوند دی هغه د پره ته نامه واخله استغفار وکړه. طریقې کار څه دی؟ اللهم اغفر محمد، مثلا چا ورور نماز زید اللهم اغفر زید، چا مور نماز فاطمه اللهم اغفر فاطمه. استاد د پر مرګری د پر ټولو د پر ته استغفار کوي شي. څالويخت مؤمنینو د پر استغفار وکړه. څالويخت مؤمنینو ناکام پرام کوي شي، زیاتو پرام کوي شي. بیا ورپسې اویامتی استغفر الله ربي واتوب الیه دا ټکی وی. بیا ورپسې 300 مرتبه 300 متی الہی العاف الہی العاف دا ټکی وی. اور بهتره دا چې تبیا اومتی دا ټکی وی. غڅ دی هذا مقام الاعز بکا من النار دا غمته وی. خب دا ځکه ویلو غد بعد اور کوشش وکړو چې د نماز وتر کوم یو رکعت منځ دي کې تاسو کوشش وکړو چې انسان وژړیږي چای ایوا اوخ یوال نه خو انسان سترګونه غا تعالی شي. په دې بعد رکوع سجود اور سلام د تهجد منځ طریقه کومه ده کمپلیټ شوغه پورا شو. دې طریقې سره تاسو تهجد منځ کولای شو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.